لکی مروت کې د هوايي ډزو لعنت چې دی دا ورځ په ورځ زیاتېږي. څو کله مخکې که مونږ ګورو اختر په موقع باندې یا داسې نور خوشحالو په موقع باندې به هوايي ډزې بیخي نه کېدلې یا به ډېرې کمې کېدلې. اوس که ته وګورې هره شپه هوايي ډزې کېږي او بنیادي وجه څه دی کلاشنکوف دی او هر سړي سره کلاشنکوف دی هر ځای کې ډزې کېږي او هغې خلاف پولیسي فایار هم نه کېږي. وجه دا دی چې هغې ته معلومات نه کېږي توره شپه وي ډزونه چا وکړي هېڅ پته نه لګي. لکه اوس دې الیکشن کې ډېر زیاتې هوايي ډزې وشلې او په هر کونسلر په حجره کې شوي دي، په هر تحصیل کونسلر په حجره کې هم شوي دي. په دې کې چې کوم ایفایرونه پولیس درج کړي دي هغه تقریبا 11 دي. په هغې کې 7 ایفایرونه چې دي پیور د هوایي فایرنګ متعلق دي. باقاعده چې کوم دي هغه لکه مطلب دی چېرته زخمی دی پکې بل څه دی پکې چا پکې ذاتي دشمنیان هم دې کې شامل کړي. ولې چې هوایي ډزې کېږي دلته دا پته نه لګي چې دا هوایي ډزې لګیا دي که ذاتي دشمني له وجې نه. نو دې کې 2 مړه هم شوي دي، 2 نور زخمیان هم شوي دي. ما عوامو ته دا درخواست ده چې د هوایي فایرنګ مه کوو ځکه چې یو 2 منټو خوښي دپاره تاسو چا کور خاندان بربادولی سو ځکه چې دا ګولۍ چېرته خو اچېږي. خوښي اظهار نور طریقې دي چیرې غریبانو امداد وکړو، چیرې یتیمان ایغو امداد وکړو. موږ خو ارجي ته نسو رسېدای چې چېرته فایرنګ کېږي موږ ته نه پته لګېږي نه هغه ته پولیس ته. دا یې عوامو په تبکار ده چار سره په خپلې مالې په کور په کلي چې دا یو پیغام ورسوي چې هوایي فایرنګ تاسو مه کوو ځکه چې هوایي فایرنګ ډېر نقصان دی. شاید یو منټ خوښي دپاره یو خاندان زندګي ګردای خاندان تباه سي. زه د دې FM 88 په ذریعه باندې د خپل لکي مروت عوام ته دا پیغام ورکول غواړم او بلکې ټول خیبر پښتونخوا سکتوري هم خلک دي هغو ته دا پیغام ورکول غواړم چې هوایي فایرنګ د نه کوي د خوشحالۍ په موقع باندې هسې دي هم نه کوي په ځکه چې دا ګولۍ پاس اسمان ته تاسو وولئ یا بلکل داسې په یو سایډ باندې وولئ نو دا ځي د چا په کور باندې را اچېږي یا څوک په لیارې باندې روان وي هغه باندې را اچېږي. نو د دې هم دومره نقصان دی لکه څومره چې ته یو کس مخامخ ولې نو که دا په چا باندې راتوي چې په سر یې ولګي یا په بل ځای ولګي دا د انسان په بدن کې بلکل هغورې ځي لکه څورې چې مخامخ ته یو کس ولې او د هغې کس د هغې نه دې ګولۍ نه کس مړ کېدلی هم سي، زخمي کېدلی هم سي او دا شل کېدلی هم سي. یعنې دې مثلا انتهایي ډېر زیات نقصانات او په معاشره کې که تاسې وګورئ د دې ډندې ګولۍ په وجه باندې ډېر خلک مړه سوي هم دي او ډېر خلک شل سوي او ګوټ سوي هم دي. نو دا د خوشحالۍ یو اظهار نه دی. پښتنو کې چې کوم خوشحالیانې کېږي هغه که ډېر مثلا داسې خوشحالۍ مو کوي نو هغه ډول وهي یو میوزک ولګوي یا اتڼ وکوي یا بل داسې څه هغه وکوي. دا د خوشحالۍ یو ښه ذریعه ده. هوایي فایرنګ چې کوم ده دا د دې معاشرې پر یو غټ لعنت ده او دا شای قابل قبول نه ده. دې سره ډېر زیات خلکو ته مسایل پیدا کېږي، ډېر خلک هوایي فایرنګ شکار کېږي. نو زه دا خبره کوم که چیرې ما ته الله تعالی موقع راکړله نو زه چې کومه ده د دې خلاف په اویرنس پیدا کوم. خلکو چې دا چې کومې پیسې په هوایي فایرنګ باندې لګېږي زه وایم چې دا پیسې په یتیمانو ولګېږي، دا پیسې په کونډو ولګېږي، دا پیسې د معاشرې په غریبو خلکو باندې ولګېږي. نو دې سره به انشاءالله که دا اویرنس پیدا سي او دا خلکو موږ رجحان دې طرف ته واړو نو انشاءالله د علاقې چې به ډېره کوښلې تبدیلي راځي.